Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Welcome to my channel. په نننۍ ویډیو کې به مونږ د انګلیش کلاس 5 د هغې چپټر نمبر 7 د انګلیش کلاس 5 چپټر نمبر 7 چې دی د هغې ټول MCQs کوم چې انګلیش پورسن سره ریلیټډ دي یا ټول ټاپکس ګرامر ټاپکس چې دي هغه به مونږ په دې ویډیو کې سټډي کوو. زموږ سره اوسئ، ویډیو تر اخره پورې وګورئ. اولنی نمبر زموږ سره راځي فیبل. فیبل به مونږ څه ته وایو؟ فیبل از ا شارټ سټوري وذ انیمل کریکټر. فیبل چې دی دا مونږ شارټ سټوري ته وایو. دا به صحیح لنډه قصه به او په هغې کې به انیمل کریکټرز به پکې. ټیک شو. it has a moral lesson. په دې کې به زموږ سره نتیجه به. ټیک شو. لکه یو داسې سټوري به چې د هغې نه به موږ سره څه نتیجه راوځي. it is not based on reality. دا به زموږ سره په ریالټي بیس نه وي. ټیک شو. دا قصه چې ده نو دا به چا د ځانه جوړه کړې، ریالټي به په دې کې نه وي. لکه اوس موږ وایو چې په فیبل کې به زموږ سره څو د الیمنټس به پکې څو وي. نو د فیبل به زموږ سره 15 الیمنټس. ټیک شو. اولنی چې د هغه به کریکټر وي، دویم ته موږ سیټینګ وایو، دریم چې دی هغه فلاټ، څلورم کانفلیکټ او پنځم چې دی ریزولوشن. کریکټر چې دی په دې کې مینلی موږ سټډي کوو څه شی نه، کم څیزونه چې په سټوري کې یا په دې فیبل کې حصه اخلي، لکه انیملز. سیټینګ چې دا سټوري په کم ځای کې شوې ده. پلاټ چې دی setting چې دی وایي where and when the action in the story take place. او plot چې دی وایي is the theme of story around. plot چې دی دا مونږ هغه نتیجې طرف ته به دغه کوو چې یاره مونږ هغه نتیجې طرف ته د خپله سټوري چې ده هغه مونږ د هغه نتیجې نه غیر چاپېره وچولو. بل کانفلیکټ چې دی وایي دا په دې سټوري کې چې ده نو دا مونږ پرابلمس چې دی هغه سالو کوو، نو هغې ته مونږ څه شی وایو؟ کانفلیکټ ورته وایو. 5 نمبر چې دی ریزولوشن. ریزولوشن مونږ وایو چې د سټوري مورل زموږ سره څه نتیجه یې زموږ سره څه نو هغې ته مونږ ریزولوشن وایو. ټیک شو. بل زموږ سره راځي ورډ مینینګ. ورډ مینینګ چې دی هغه هم په ټیسټ کې راځي. اولنی نمبر زموږ سره راځي کروچینګ. کروچینګ چې دی دا مونږ د فراګ اواز ته وایو. کم اواز چې هغه فراګ کوي، هغه ټریټ غونته اواز چې کوي، نو دغې ته مونږ کروچینګ وایو. ټیک شو. بل مونږ وایو انټین. د پرپز to do something. یا مونږ انټینټ څه ته وایو؟ مصروفه یا مشغول ته وایو. ټیک شو. بل زموږ سره راځي ډریګ. ډریګ چې دی ټو فول سم باډي. راښکودلو ته مونږ څه شی وایو؟ څه شیز راښکودلو ته مونږ ډریګینګ وایو. فرټن چې دی دا مونږ یارې ته وایو. افریډ یریدلي ته. فرټن څه ته وایي؟ یریدلي ته. ټیک شو. او پونس چې دی دا مونږ وایو لکه عمله وهل، داسې پنجه په یو څیز باندې لګول. ټیک شو. هغې ته مونږ څه شی وایو؟ پونس ورته وایو. دا زموږ سره ورډ مینینګ و. بل زموږ سره راځي کمپاوند ورډ. کمپاوند ورډ are formed when two words are put together to form a new word. موږ سره به دوه ورډز رايوځای شي او نیو ورډ به راکوي. دا دوه ورډ چې اول د دیو به جدا معنی وه او بل موږ له چې نوی ورډ راکوي د هغې به زموږ سره نیو مینینګ به وي، معنی به چې هغه به نوي. ټیک شو. لکه موږ وایو چې برت او بل زموږ سره ډے. برت او ډے دا جدا جدا معنی دي، د دې سره د دې خپلې معنی دي. کله چې دا دواړه رايوځای شي نو موږ له برډے راکوي، د دې بیا جدا معنی ده. یا اپټر نون رايوځای شي نو موږ له اپټر نون راکوي. بل چې دی بیک بون رايوځای شي نو دا موږ سره بیک بون موږ له راکوي. د ملا هډوکي ته بیک چې دی شاته وایي او بون چې دی هډوکي ته وایي. چیر چې دی هغه کرسۍ ته وایي او مین چې دی دا څه ته وایي؟ سړي ته. چرمین چې دی نو دا چرمین هم سړي ته وایي. ټیک شو. ایر چې دی هوا ته وایي او فورټ چې دی نو دا څه شي ته وایي؟ بندرګاه ته. ټیک شو. نو ایرپورټ دا څه شي ته؟ رنوی ته. ټیک شو. نو ایرپورټ چې دی د موږ له هم زموږ سره څه شی دی؟ کمپاوند ورډ دی. ملک شیک نو دا دواړه رايوځای شي موږ له ملک شیک کمپاوند ورډ راکړي. بل زموږ سره راځي هومونیمز. هومونیمز چې دی که نه، هومونیمز موږ وایو چې د آر ورډ دیټ ساوند سیم. دا هغه ورډ دی چې د دې ساوند چې دی هغه به زموږ سره سیم وي او د دې سپیلینګ چې دی هغه به هم صحیح به سیم وي. د هومونیمز چې دی سپیلینګ او ساوند به زموږ سره یو شاني، خو د دې مینینګ چې دی هغه به بدلي. ټیک شو. هوموفون او هومونیمز کې زموږ سره فرق دی. ټیک شو. هوموفون چې دی هغه به زموږ سره د هغې سپیلینګ او مینینګ به بدلي. په دې کې به زموږ سره او څه شي صرف ساوند به یو شاني. په دې کې به زموږ سره ساوند او سپیلینګ یو شاني، خو مینینګ چې دی هغه به د هغې څه شي بدل به. ټیک شو. په هومونیمز کې لکه موږ وایو سینک. سینک چې دی دا موږ یو نالۍ ته وایو او یو سینک چې دی نو دا موږ
ډوبېدو ته هم وایو ټیک شو. یا یو ټای چې دی هغه مونږ ټای ته هم وایو او دا بل ټای چې دی پلیز ټای دا غوټې ته کس ته وایي ټیک شو. اولنی ټای چې دی نو دا څه ته غوټې ته وایي کس ته، بل ټای مونږ چې کوم ټای ورځو هغې ته وایي ټیک شو. یو پارک چې دی نو دا مونږ ګاډي پارک کولو ته وایو او بل پارک چې دی نو دا مونږ پارک ته وایو. په کوم ځای کې چې مونږ ګاډي پارک کوو نو هغه ځای ته مونږ هم پارک وایو ټیک شو. یو بینک چې دی دا مونږ د دریاب یا د سیند غاړې ته وایو او یو بینک چې دی هغه مونږ بینک ته وایو ټیک شو. یو میچ چې دی مونږ ماچس ته وایو او بل میچ چې دی هغه مونږ میچ ته وایو. کوم چې مونږ کرکټ میچ یا بل میچ دی ته مونږ میچ وایو ټیک شو. نو دا زموږ سره د دې ورډز چې دی د دې زموږ سره سپیلینګ او ساوند چې دی هغه یو شان دي خو د دې څه شی ډیفرنٹ دی، د دې مینینګ چې دی هغه ډیفرنٹ دی. نو دقسې ورډز ته مونږ څه شی وایو هومونیمس ورته وایو ټیک شو. که چېرته مونږ ته به وایي چې یاره یو هومونیمس چې دی لکه فار اگزامپل وایي چې یو پارک چې دی د پارک مونږ یو پارک ګاډي پارک ته وایو او بل هومونیمس چې دی د دې به هغه مونږ څه ته وایو نو مونږ به څه وایو چې پارک ته وایو ټیک شو. لکه د دې نه به داسې کوېسچن نه دی. بل زموږ سره راځي ریفلیکسیو پروناون. ریفلیکسیو پروناون آر پرسنل پروناون. ریفلیکسیو پروناون چې دی دا به زموږ سره د دې اولنۍ خبره ده چې دا به دا به پرسنل پروناون وي ټیک شو. دیټ انورډ سیلف په دې کې به دوه خبرې یاد ساتئ چې په دې کې به یا سیلف راځي یا سیلف راځي ټیک شو. سیل او یا سیلف ټیک شو. دا دوه په اخره کې به دا زموږ سره د پروناون په اخره کې راځي. وایي they are used when the subject and the object of a sentence are the same. وایي کله چې subject او object د sentence کې سیم نو دا به اله یوز کیږي. څه شی به یوز کیږي؟ ریفلیکسیو پروناون. لکه موږ مثالونه ته وګورو at self himself themself ټیک شو یا herself yourself ourself myself. دا ټول چې دی نو دا زموږ سره څه دي؟ دا زموږ سره ریفلیکسیو پروناون دی. ریفلیکسیو پروناون مونږ وایو چې هغه پروناون ته به مونږ وایو چې په هغې کې زموږ سره په اخره کې SELF راځي یا SELVES په پکې راځي ټیک شو. دا دوه زموږ سره د ریفلیکسیو پروناون چې دی د هغې د پیژنګلو د هغې د ریکګنیشن به دا زموږ سره دوه دغه وایي ټیک شو. بل زموږ سره راځي بی چې دی وایي د دې څلور فارمز دي په څه کې په پریزنټ ټینس کې د دې څلور فارم دي. یو ایز دی، یو ایم دی، یو آر دی، یو بی دی ټیک شو. دا څلور فارم دي د بی ټیک شو. او د بی ټو فارم دي په پاست ټینس کې. په پاست ټینس کې څه یو ور دی او یو واز د دې دا زموږ سره هیلپینګ ورب ټیک شو. بی چې دی د دې څلور فارم په پریزنټ کې دي او دوه فارم چې دی هغه په پاست کې دي. بل زموږ سره ډو راځي. ډو چې دی وایي ډو هیز ټو فارم ان پریزنټ. په پریزنټ کې هم زموږ سره دی دوه فارم دي ډو او ډز. او ډو چې دی وایي د دې ون فارم دی په پاست کې. په پاست کې به زموږ سره څو فارم یو فارم هغه زموږ سره ډیډ دی. اوس مونږ سره راځو we put these verb in the beginning of sentence to make interrogative sentence. کله چې مونږ یو سنټنس انټراګیټیو جوړو ټیک شو سوالیه جوړو په هغه ټایپ کې به دا ورډ چې دی نو دا لکه بی او د ډو دا فارمز چې دي نو دا به موږ څه کوو دا به د سنټنس اولني سر ته راړو ټیک شو. چې کله موږ سوالیه سنټنس جوړو نو دا به موږ اولني سر ته راړو. دا زموږ سره لکه پیچیده غونته خبره چې د بی زموږ سره څلور فارمز دي په څه کې په پریزنټ کې دوه فارمز دي زموږ سره په پاست کې. د ډو چې دی زموږ سره یو فارم دی په پریزنټ کې، دا دوه فارم دی په پریزنټ کې او یو فارم چې دی نو زموږ سره په پاست کې دی. او چې کله مونږ سوالیه سنټنس جوړو نو دا فارمز دا هیلپینګ ورب چې دی نو دا مونږ اول سر ته راړو. لکه مونږ وایو بی چې دی که نه مونږ وایو چې د دې څو فارم دی په پریزنټ کې څلور ایز ایم آر بی ایز ایم آر بی. نو په دې کې ګوره ایز آر ایم ټیک شو. نو دا زموږ سره په اول سر ته راړو ټیک شو. مونږ سنټنس مونږ وایو چې څه به جوړو چې سنټنس مونږ کله انټراګیټیو سوالیه سنټنس جوړو نو دا به مونږ د سنټنس اولني سر ته راړو. نو دا مونږ د سنټنس اولني سر ته راړول دي که نه. دا چې دی نو زموږ سره په پریزنټ کې راغلو. دا واز او ور چې دی نو دا زموږ سره په څه کې راغلو په فاست کې راغله ټیک شو. نو که چېرې داسې سنټنس موږ ته راشي چې یاره دا انټراګیټیو سنټنس خو دا زموږ سره په کم ټینس کې ده نو موږ چې کله ایز ایم آر ته موږ وګورو نو دې ته چې کله موږ دې ته وکتو نو موږ وایو چې دا زموږ سره په پریزنټ کې ده. او که واز ورو نو موږ به وایو چې دا په څه کې ده په پاست ټینس کې. بل زموږ سره ډو چې دی موږ وایو چې د دې به ټو فارمز دي په پریزنټ کې لکه ډز بی او ډو دا به زموږ سره په پریزنټ کې ټیک شو.
بل زموږ سره په پاست کې به د دې یو فارم راځي او هغه ډیټ دی. نو که چېرې داسې کوېسچن موږ ته راشي انټراګیټیو سینټینس یې راکړي او وایي چې یاره دا سینټینس په کم ټینس کې دی، نو موږ به د دې نه معلومو چې که ډز او ډو نو موږ به چې دا په پریزنټ کې دی، او که ډیډ و نو دا به موږ وایو چې دا په څه کې دی، په فاست ټینس کې دی. ټیک شو. دوه خبرې شوې چې یاره یو موږ د بی فارم وپېژنو چې دوه فارمز یې دا څلور فارمز یې په پریزنټ کې دي او دوه فارم یې په فاست کې دي. د ډو فارمز وپېژنو چې دوه په پریزنټ کې دي او یو په پاست کې دی. ټیک شو. نو دا زموږ سره د بی او د ډو یوز شو. ټیک شو. ان شاء الله بل ویډیو چې دا نو هغه د دې چپټر نه د چپټر نمبر 7 نه چپټر 7 چې دا زموږ سره ختم نشو خو ویډیو اوږدېږي، نو بل ویډیو چې دا به هم موږ د چپټر نمبر 7 نه ریکارډ کوو. زموږ سره اوسئ. د الله